لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى الضالين. لار نه د هغې کسانو چې غضب شوی په هغې باندې، او لار نه د هغې کسانو چې هغه بې لارې دي. یا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، هغه چې نه غضب شوی په هغوی او هغه چې نه بې لارې دي. د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مناسبت مخکې سره سره مخکې سره مناسبت د دوه وجو نه دی. یو وجه دا ده چې مخکې صراط مستقیم ذکر شو په اهدنا الصراط المستقیم کې انعمت علیهم، ورپسې صفت سلبی بیانوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، او د موصوف او صفت په منځ کې مناسبت واضح دی. دویم مناسبت دا دی مخکې بیان د صراط مستقیم شو، ورپسې بیا سالکین ذکر شو، هغه خلق چې په صراط مستقیم تللی دي او نجات موندلی چې هغه منعم علیهم دي، صراط الذین انعمت علیهم. اوس بیان د هالکینو کوي، یعنی هغه خلق چې صراط مستقیم نه منحرف شوي دي او کندو کې غورځېدلي چې هغه مغضوب علیهم او ضالین دي. گویا کې مخکې بیان د سالکینو صراط مستقیم نه، نو مخکې سره مناسبت د ضدیت دی، د تضاد. علامه بیضاوی رحمه الله یو څو مباحث ذکر کوي. اول ترکیب نحوی به ذکر کی د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، او د اعتراض جواب دا بدلون نه ذکر شي من الذین. دویم باس په لفظ د غیرو کې به یو بل قرت ذکر شي، هغه بل ذکر عن ابن کثیر نسبه علی الحال عن الضمیر المجرور. دریم باس د غضب معنی به ذکر شي او بیا نسبت د غضب الله ته وشي. څلورم باس ولد ضالین کې با د لفظ د لا تحقیق وشي، ولد ضالین کې چې دا کومه لا ده. اول باس غیر المغضوب علیهم کې ترکیب نحوی سره، دې ترکیب کې دوه احتمال دي. یو احتمال دار چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بدل شي د الذین نا، صراط الذین انعمت علیهم دا الذین انعمت علیهم نه بدل شي. او دویم احتمال دار چې دا صفت شي دا غینا هغه په محل د جر کې و ځکه مضاف الیه و د صراط و د پاره نو دا مجرور شو. حافظ ابن فاسد دی د درې وجونه. یوه وجه دا ده چې بدل مقصود بالنسبتی، او لفظ د غیرو چې کم دی دا مقصود په کلام عربی کې نه راځي، یا صفت راځي یا حال راځي یا استثناء راځي. نو بدل ګرځول او مقصود ګرځول دا د عربو د محاورې خلاف ورزي ده، لہذا قول د بدلیت مرجوح دی. دویمه وجه دا ده چې بدلیت قول ځکه مونږ کوو چې صفتیت نه صحیح کیږي، ځکه الذین انعمت علیهم موصوف معرفه ده بالموصول، او غیرو د توغل ابهام د وجنا په اضافت هم نه معرفه کیږي، لازمیږي عدم مطابقت د موصوف او صفت تعریف او تنکیر کې نو مونږ وایي ز بدل له. ابن القیم رحمه الله وایي دلته صفتیت صحیح کیږي. یو وجه دا ده چې الذین انعمت علیهم دا مبهم دی،
نو کن نکره شو او صفت غیر المغضوب علیهم هم نکره ده مطابقت راغله د موصوف او صفت یا دویمه وجه دا ده چې الذین انعمت علیهم معرفه شوه موصوف معرفه شو او غیر المغضوب علیهم دا معرفه ده ځکه قاعده خدا ده چې غیرو د توغل د ابهام د وجې نه په اضافت نه معرفه کېږي خدا نیمګړې قاعده ده پورا خدا ده مگر کله چې د مضاف الیه د پاره ازداد کثیره وي کله چې د مضاف الیه د پاره ضد واحدین او غیرو بیا په اضافت باندې معرفه کېږي تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ قال حرکت غیر السکون اللیل غیر النهار النهار غیر اللیل because ذات زد یو دی نو هر کله چې د دې صفتیت صحیح کېږي نو بیا قول د بدلیت مرجوح دی خداز د کوي چې بدل شي نو معنا به څنګه وي تحت لفظي ترجمه به څنګه کوي او چې صفت شي نو تحت لفظي ترجمه به څنګه کوي چې بدل شي نو بدل په حکم د تقریر د عامل کې نو صراط برا معاد کوي اهدنا الصراط المستقیم مونږه کلک کې په هغه لارې نیغي صراط الذین انعمت علیهم لار د هغې کسانو چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې صراط غیر المغضوب علیهم ولا الضالین لار نه د هغې کسانو چې غضب شوی په هغوی باندې او لار نه د هغې کسانو چې هغه بېلارې دي نو صراط دې د غیرو نه مخکې راوړه دا خلق دسی ترجمه کوي غیر المغضوب علیهم نه لار د هغې کسانو چې غضب شوی په هغوی باندې او نه لار د هغې کسانو چې بېلارې دي نو دا غیروی بیا د صراط نه مخکې کړه بدل په حکم د تقریر د عامل کی کنه نه صراط ور سره را مقرر کا صراط به د غیرې نه مخکې وایي که وروسته مخکې به وایي لار نه د هغې کسانو داسې نه چې نه لار د هغې کسانو که چې صفت شي نو بیا به ترجمه څنګه وي صفت شي بیا به تحت لفظي ترجمه داسې کوئ صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم هغه چې نه غضب شوی په هغوی باندې ولا الضالین هغه چې نه بېلارې دي دا بیا صفت شي صفت کې بیا دوه احتمال دي چې صفت مقیده دی او که صفت کاشفه او مبینه دی ناول قول بدل من الذین دا بدل دی د الذین نه علا معنا کې خبرې ته اشاره کوي هر کله چې دا بدل شو د الذین انعمت علیهم نه بدل خو ذاتا او مصداقا د مبدل منه سره متحدی او بدل نم بدل کل مراد دی هر کله چې ذاتا او مصداقا د مبدل منه او بدل یو شنو حمل صحیح کیږي کنه نو داسې ویلی شي چې ان المنعم علیهم منعم علیهم هم الذین هغه خلق دي سلموا من الغضب والضلال چې د غضب او د بېلارېتوب نه بچ دي بیا به منعم علیهم کې د انعام نه ایمان کامل مراد شي د انعام نه به کم ایمان مراد شي او ایمان دو قسمه دی یو مطلق ایمان دی یو ایمان کامل دی خلق چې متصف دی په وصف د مطلق ایمان باندې هغوی سلموا من الغضب والضلال هغوی به جنت ته ځي خو دخول اولی به وي که به نه وي نه دا ضروري نه ده ځکه مطلق ایمان یې راوړی تقاضو د ایمان باندې خو پوره ایمان سره نو په هغوی کې په مقتضیاتو عمل کوي یا نه کوي نو هغه محول دی مشیت الهی ته چې دخول اولی ورکي او که ورې نه کړي تاسو پې پوه شئ نو هغه بیا شامل شو فاسقینو لره هم او کامل مؤمنانو لره هم
او چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ویل نو خاص کړه تر یوې ډلې پورې چې کامل مؤمنان دي. تاسو په پوه شئ نو بیا صفتی مقیده شګورئ او صفت له یا صفت ته د الذین انعمت علیهم د پارا صفت مبینه ده یا مقیده ده. بیا به معنا داسې شي چې انهم جمعوا بین النعمت المطلقه مد د سلامتیا کې د غضب او دلال نه د غضب او دلال نه بچ دي. وذالک انما یصح دا دفع د اعتراض دا خلاصه د اعتراض دا هر کله چې غیر المغضوب علیهم تعالی الذین انعمت علیهم د پاره صفت واقع ک صفتیت نه دی صحیح ځکه هغه معرفت او غیر المغضوب علیهم نکره ده. نو دی وی دوه تعویلونه بکو نو بیا به غیر المغضوب علیهم صفت د پاره د الذین انعمت علیهم جوړو. دوه تعویلونه به څنګه کو یا به هغه موصول سره د سیلې نه په حکم د نکره کې ګرځاو نو دا به هم نکره شي هغه به هم نکره شي یا به داسې کوو هغه اول دا چې تاویل به په موصوف کې کوو. ګوره وذالک انما یصح دا اله صحیح کېږي دا صحیح کېږي بیا احد تاویلین په یو د دوو تاویلونو. اول اجراء الموصول مجرى النکره موصول به روانو په ځای د نکرې اذا لم يقصد به معهود چې نه قصه په دی باندې هیڅ یو معهود کل محلا فی قوله لکه محلا په دی قول کې لکه محلا باللام په دی قول کې مطلب د نکره معامله ور سره شوی دا ځکه چې معهود نه دی مراد د لئیمنا ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمزیت سما قلت لا یعنینی. دلته سبونی صفت د اللئیم جوړ شوی دی الف لام دی نو اللئیم محلا شپ الف لام خود اللئیم نه معهود نه دی مراد نو هغه جاری شه مجرا نکره نو یسبونی جمله صفت واقع ش الکه تاسو په پوه شئ یا دا قول د دې عربو انی لا امر علی الرجل انی لا امر علی الرجل مثلک فیکرمنی زتیر چوم په یو سړی باندې چستا په شانو زما عزت وکړو. دلته مثلک د رجل صفت شه د الرجل او الرجل محلا دی او مثلوم د غیرو په شان متوقع په ابهام دی. الکه تاسو په دې ځای پوه شئ دلته موږ تعویل په چا کې وکړو موصوف کې او جعل غیرو معرفتم بالاضافت یا تعویل په صفت کې وکا چې غیرو معرفت کا په اضافت باندې لانه ذی پهلا مال زد واحد ځکه غیرو مضاف شوی د دسه ستا چراغي د پاره یو زد دی چې هغه منعم علیهم دی. دې پر پوښي پيتعین تعین الحرکت من غیر السکون لکه الحرکت کې چې څنګه تعین راغلی دی من غیر السکون نه غیر سکون نه مراد څوک دی حرکت الحرکت غیر السکون نو دلته د غیر السکون نه شی متعین دی چې هغه حرکت دی نو غیر السکون زد یو دی چې حرکت نو تعین پکې راغلی ځکه ازداد کثیره ورته نه دي نو موصول چې موصوف دی هغه هم معرفت شو او دا معرفت شو ځکه تعین پکې راغلی. دویم بحث بل قرات د غیر المغضوب علیهم دویم قرات د نسب دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا نسب درې وجې دي یو دا چې دا حال دی دا ضمیر مجرور نه دویم دا چې دا مفعول دی پهلی محذوفه د پاره چې آنی دریم دا چې دا استثناء دا وان ابن کثیر النسب علی الحال نسب د غیره په حال دی د هغه ضمیر نه چې کم مجرور دی
صراط الذین انعمت علیہم پدا سے حال کی چن غضب چوے پاغی باندے اور ندوالین دی والعامل پکی انعامتا دے تازه به پوچھے او به ازمار آنی یا منصوب دے پا ازمار دا آنی سرا او بل استثناء یا منصوب دے بنا بر استثناء استثناء بکل راضی ان فسر النعمو کا تفسیر دے نعمتنو شی بما یعم القبیلتین چی دوارو قبیلو تا مومن و کافر دوارو لرا شاملی الکه پوی نشو د نعمت نه کم نعمت مرادی دنیوی او اخروی دواړه چې مؤمن او کافر له شامل دي نو بیا با دا مستثنا په مستثنا منه کې داخل شي تاسو به پوه شئ نو بیا به استثناء متصل شي او که هغې نه داسې دواړه نعمتونه مراد نه کړي نو مستثنا په مستثنا کې داخله نه شوه نو دوخ بدایل راغلی یو دا ده چې غیرو وضع د صفت دپاره په استثناء کې د استعمال کړه تاسې به پوه شئ یو مجاز دا شو او دویم مجاز دا شو چې منقطع دې جوړه کړه او چې متصله استثناء جوړه کړي نو دا یو بدي خو صحیح شو چې غیرو د استثناء کې استعمال شو او دویمه بدي خو رانه لکه نه ښه غضب څه ته وایي که دوالین د اسم فاعل دا ولې جواب دا دی چې غضب فعل د باری دی غضب په خدای کړی دی او دوالین دلالت دوی په خپله کړی دی هلته فاعل ذکر کړه او غضب خو ښه شی نه دی ښه شی خو خدای ته نه منسوبېږي نو هغه مجهولې صیغه ذکر کړه فاعل نامعلوم ذکر کړه لکه تاسو به پوه شئ که به پوه نه شئ که دا هم د مفعول صیغه ذکر کړی غیر المغضوب علیهم ولا المضلین نو بیا د دوی عذر وشو که نه چې مونږ خپله نه یو بېلارې شوي چا کړي یو که نه لکه به پوه شئ دا ډېر ښه تفسیرونه دا السراج المنیر د خطیب شربینی تفسیر دی څلور جلده کې ډېر بهترین تفسیر دی هغه کې دا سوال جواب طریقه ډېره ښایي دویم کشاف د زمخشري هغې کې هم سوالات جوابات یې هغه هم بهترین تفسیر دی مسلې پکې حل کېږي دریم دا دی داسې تفسیر چې کم ځای کې ستا شبهه پیدا شي چېرې دا ځای به څنګه ګورم چې تفسیر کبیر د امام رازي وګورې نو بس هغه شبهه د سړي حل کېږي تقریبا ډېر کم داسې ځای چې پاتې شي نو دا تفاسیر کتل پکار دي اوس خو قصه اسانه شوې ده چا راته ویل ابن کثیر هم اردو له ترجمه شوی دی مبارک هم شه پښتو ته پښتو خو لا خیر د مادري زبان دی ته مورنۍ ژبه ده که نه تاسو به پوه شئ هر کتاب چې د مصنف په ژبه کې د مصنف په ژبه کې بیا اخلئ چې بل چا کړی نو هغه د مصنف د جذباتو ترجمانی نه ده ګورئ د الفاظو ترجمانی ده د مصنف جذبات یې پکې نه دي ښکاره کړي د مصنف د جذباتو نه ترجمه کوونکی خبر دی تاسو به پوه شئ اوس اعتراض دی غضب څه ته وایي وینه په جوش کې راتل په وخت د ارادې د انتقام کې چا نه بدله اخلي او وینه دې ګرمه شي او بس سم سور شي او بس ورتیز شي دې ته څه وایي غضب سړی غوسه دی هلکه بیا پوه شئ دې ته غضب وایي وینه په جوش کې راتلل اوس سوال دا دی چې قرآن کې خو نسبت د غضب خدای ته شوی او خدای کې خو وینه په جوش نه راځي ځکه وینه خو مرکب کی نو دې مغه خبره کوي ما تاسو ته ویلي چې دا د کشاف د زمخشري نه اخیستل شوی دی ماخذ اصل یې هغه دی نو هغه خبره عامه خبره کوي چې کله غضب خدای ته منسوب شي نو یو د غضب مبدا ده یو منتها ده
مبدأ دا دا چې سوران النفس عند ارادة الانتقام او دغه دا دا منتهای دا دا چې بس چانه انتقام اخیستل او ضرر ور رسول دلته مبدأ نه ده مراد بلکې منتها مراد د خدای غضب معنا چاله ضرر رسول بد حالت پر راوستل تاسو په پوه شئ د غضب چې نسبت خدای ته وشي مجازي معنا به مرادي تاسو ته رحمان او رحیم کې ما ویلو چې دا ضعیف قول دی او وجه د ذو پیدا د لوسی روح المانی کې دی ته ضعیف ویل دی تاسو په پوه شئ او ابن سکیت په حواله سره ویل چې هغه وای چې زمحشری دا خبره کوي دا نزغه اعتزالیه دا اعتزالی وسوسه د چې زمحشری کې دا او صفت مجازي خدای ته ثابت کړي چې خدای ته د مجازي استعمال کې د حقيقي راته او خیا چاته ثابت الکه به پوښتې حقيقي به بل چاته ثابت نه بل څوک دی تاسو به پوښتې دسه به وایي چې مونږ تعریف کوو د غضب سوران النفس عند اراده الانتقام دا غضب د مخلوق دی خدای ته غضب منسوب دی د خدای غضب څنګه دی مونږ لا پته نشته بس غضب ورته ستغه دی الکه تاسو به پوښتې دا خبره ده والغضب سوران النفس عند اراده الانتقام فاذا اسند الى الله چکل اسناد الله ته وشي اريد به المنتهى مراد کیږي په دې سره منتها چاغه انتقام دی والغايه على ما مر لك پر رحمت کې چې تیر شو وعليهم په محل درپه کې د ذکر دا نائب ویلا نائب مناب د فاعل له غیر المغضوب عليهم کې د عليهم دا نائب فاعل له بخلاف الاول په خلاف د اولنی عليهم انعمت عليهم کې دا نائب فاعل نه دی متعلق دی تر انعام ته پوری ولا مزیدة بس درود شریف اللهم صل علی محمد